بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. سورة النجم دی سورت تا سورة نجم وی ذکر پا دی سورت کی اللہ پاک پر نجم یعنی ستوری باندے قسم کی. سورت میں کی سورت تی دا ہجرت نا اڑان دے نازل شوی دی. اعتبار دا ترتیب قرآن سرا 53 دی دا نازل دو پا لحاظ سرا 23 دی. پدی سورت کی 3 رکوعات 2 آیات ندی. مخی سورت سر ربط و مناسبت دا دی چی دا مخی سورت پا آخر کی نجم ذکر شو دا دی سورت پا شورو کہ ہم نجم ذکر کی. دا دی سورت پا اول نیلو کو کی دا اللہ پاک دا قدرت نمونے ذکر کی. بلدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفاع ذکر کی. کافران نبی علیہ السلام یادو چدا بیلار دے اللہ پاک جواب کی چنا بیلار ندی. نبی علیہ السلام خصوصیت ذکر کی گی چی دیکھا میں خبر کی داتا توحی پوری شدازان نے نکی. او دتا چی دا کم وحی روڑی نو دا دا فرشتی جبریل علیہ السلام پا واسطہ رازی او بیا دا غص پات ذکر کی. دا جبریل علیہ السلام دویم پیرا پا اصلی شکل و صورت باندلی دل ذکر کی. وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى اسمان پا کناروں کی دا فرشتہ کولی دل. بیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا معراج واقعہ مختصراً ذکر کی جو معراج پشپا باندی اللہ پاک دے بود دا برا اللہ پاک دا توحی اکڑا. اب جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام تا سمرن نزدیو فکان قاب قوسین فانتازا دا دو کمانونو یا دا دینم نزدی. یا نبی علیہ السلام صداقت ذکر کی گی چستاز رسل دری دا رشتیا دی. اب یا جبریل علیہ السلام دیم ملاقات اللہ پاک چی نبی علیہ السلام سرکول اغا ذکر کی چی دا معراج پشپو سدرت المنتہا سرخوا کی جنت المعوا سرخوا کی. اب یا دا مشرکان و دا شرک تردید ذکر کی چی دا مشرکان دا لات و دا غزا عبادت کی دا منات عبادت کی. اب یا دا مشرکان جو کفری عقیدہ چی اللہ دا پار زامن و اللہ دا پار لڑیا نظام دا پار زامن ذکر کی. اللہ پاک فرمیدہ خودی دا ظلم تقسیم دی. ستاسو دا مشرکان و چکم خدایان دی پدیتا سر اس قسم دلیل نشتا سوا دا خواہشات نفرمائی. والنجم اذا ہوا قسم دی پستوری باندے کلچی دی پناشی ما طل صاحبکم وما غوا ندی گمراہ ملگد استاسو نبی علیہ السلام وما غوا نبی لار دی وما ینتق الہوا او دی خبر لکی خواہشات انو اللہ وحی یوحانے دا مگدت وحی قولی شد قرآن کریم. علمه شدید القواد تخود لدا وحی خاوند الوی طاقت جبریل علیہ السلام دی دو مرت فاستوا ذو مرت خاوند طاقت فاستوا اقبل اصلی شکل صورت کی بیان دی برابر شو و بالافق الاعلی دی پکنارو چتو کی دا فرشتہ چکار شو. اول ملاقات ثم دنا فتدل بیا فرشتہ رانزی شو رولاندی شو فکان قاب قوسین اوادنا پسو پاندازا دو قوس ریادین ام نزدی فوحیل عبدی ماوحا پس وحیو کد اللہ پاک حکم اللہ پاک دخبل بندتا سچ و تکولا مکد والفعاد مارا ننی تکذیب کڑی
زړه د دې پیغمبر هغه څه چې د ولیدل افتمارونه علی ما ير آیت تا جګړه کې د سره په هغه څه چې دی ویلي ولقد رأوا نزلة أخرى فتقيس دوید لا دا فرشته یو ځل بیا عند سدرة المنتهى سدرة المنتهى سره خوا کې سدره بیل اورته وي عندها جنة المأوى تعظیم مقام جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى کله چې پټول دي دی بیر لرا وسه چې پټول یې نور د الله پاک د طرف نه پدې راغی ما زاغ البصر وما طغى ندی کږي شوستر یما طغى او نه تجاوز کړی د حدنا لقد آمن آیات رب الكبرى فتاقي صدور دې نخي د رب خپلوي افریتم الله تعوذ تاسو ویني لا تعوذ لرا تاسو عبادت کوي ومنات الثالث الاخرى منات دریم بوت لكم الذكر وله الانثى تدریب تام ذکر لات دا د طائف والا بوتو عزا دا یو اونو چې د غطفان قبیله خلکو باندې عبادت کو خالد بن ولید رضی الله عنه کټ کړو او بل پکې منات د مشرکان د مکه بوتو ان هي نیدا الکم الذکر والانثى استاذ پر نارینه اولاد او الله پر زنانه اولاد ثابت و تلک اذا قسمه دیزا دا یو تقسیم دی ظالمانه او ناانصاف سم د عمران خان تقسیم دی عجیب تقسیم دی کپلار باندې سړی په موټر سایکل باندې روان دی او هلمټ نه دی چولې داغه لپاره پرچشتا او کدا قوم خزانه پټه کاغه لپاره پرچریشت عجیب نظام دی تحریک انصاف الله دې مسلمانان د دې فتنې د شر او ساتي غټه فتنه مسلمانان ډېر دی غوړ جوړ پس روان دي خانجام به بدی ان هي نددا الا اسمان استاذا بوتا الا اسمان مگر نمنا سمیتو مجتا سدی تنمنی خو دی انتم تاسو واباكم استاذ پلارانو ما انزل الله بها من سلطان ندی نازل کړي الله په دې باندې اس قسم دلیل تاسو دا خدایان دي دلیل سره نشته ان يتبعون الا ظن تابعداري کې مگر خپل خیالات او ما تهول فصدا وسچ خو خید دي زرنا ولقد جاءهم من ربهم ورد فتقس راغدي د خپل لفظ طرف نه هدایت ام للانسان ما تمنى آیت انسان د پاره او سچ دی غواړي فلله الاخره والاولى فاسخاز الله پاک د پاره اخرت او دنیا دواړه دي ستاسو د خدایان د پاره اسم نشتا او کم من ملکن فی السماوات مخکې رکوع کې د الله پاک بادشاہي بیان شو اوس په دې رکوع شروع کې هم د الله پاک بادشاہي ذکر کی په دې رکوع کې د کافرانو نه نفي د شفاعت کیږي شفاعت دو قسمه ده یو شفاعت د کافرانو لپاره یو د مؤمنانو لپاره مؤمنان لپاره شفاعت حق او ثابت کافرانو لپاره شفاعت جایز نه یو شفاعت باذن الله دی او یو شفاعت بغیر اذن الله دی شفاعت د الله په اجازت باندې ثابت ته د الله د اجازت نه علاوه څوک د چا سفارش نشي کوي دغه نه ثابت دی بل د مشرکانو حماقت ذکر کیږي کوم کسان چې کافران دي قیامت نه مني فرشتو له د لوریانو نومونه ورکیدا د الله لوریان ته نعوذ بالله او د دې مشرکان جهل ذکر کوي چې دا خبره به دلیل کوي بل نبی علیہ السلام تعالی پاک خپل ذمہ داری بیانوي سوچ قرآن کریم نے اعراض کی تو اعراض ہوگا او دا د دې کار د دنیا غواړي الله او آخرت نه مني بل الله جل شانه د توحید دلیل ذکر کی چې الله د پردا هر څه دی قیامت کې بدله ملاوي نیکان تخپل بدلا او بدان تخپل بدلا
او بل الله جل شانه کمال شفقت ذکر کی کوم کسان چې د غټو ګناهونو وړو ګناهونو بې حیایۍ نه ځان وساتي الله پاک په هغې باندې خپل رحم وکړي. نو فرمایي وکم من ملک فی السماوات او ډېر زیاته فرشتو نه په اسمانونو کې لا تغني شفاعتهم شیئا فیدہ نہ ہوئے کہ شفاعت نبی رئیس الا من بعد یزن اللہ مگر فضدی چا اللہ پاک اجازتو کے لئے میں یہ شاہد چاہتا چوغواری ویردو اللہ پاک تنا خوشحال شناغت بل شفاعت اجازت ہوئی. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة یقینا کسان چی ایمان نلدی باقرت باندی لیسمون الملائکتی خامخا پرشتو تنمون ورکر تسمیت الانسان من دزنانو وما لهم به من علم يسترجع پارا پدی خبر بانی سے دلیل ان يتبعون الا ذن تابدان کے مگر اخبر خیالات فإن الظن لا يغني من الحق شيئا او بیشکا گمان چی دیدی فیدہ نوکید حق و مقابل کی دیسی فاعرض عما تولى عن ذکرنا پس اعراض کدا اچانا جسو کی اعراض کی زمان دا قرآن نا ولم يرد الا الحیات الدنیا دینا غواری مگر جد دنیا غواری ذالک مبلغ من العلم دا طلب د دنیا د دې انتها د پوهه ده ان ربک علم بمن ضل عن سبیل بیشک ستاره پیری په اچا چې سو گمراه کیږي د الله د لار نو علم بمن اهتدى او الله پاک پیری پیدا دي افت خلق باندې ولله ما فی السماوات و ما فی الارض او خاص الله پاک لپاره تمام مخلوقات دي چې پاسمانو کې دا چې پسمکه کې دي یجزی الذین اساءوا بما عملوا بدل ورکړي الله پاک کسان چې هغه بدی کړی د بدی عمل شرک کړی دي بدل الله پاک دي تم ورکړي ويجزي الذين احسنوا بالحسنى الله پاک بدل ورکړي کسان چې عیني کې کړی بالحسنى د جنت الذين كسان يتنبون كبائر الاسم چې ځان بچ کی دغه ګناهونو ول فواحش بحیا د کار الا لما مگر د ګناهونو نه ان ربك واسع المغفرة بشك سانب خاوند المغفرة وعلم بكم وعلم بكم الله پاک فيه پتا سبحانه ذا شاكم من الارض كرچ پیدا کولی الله پاک تاسو مکه نوې تم جنتون کی بوتون مادګم او کله چې تاسو وي بچی د مند پکېړو کې الله پاک پتا سو په وخت کې پیو فلا تذكروا فزكم تاسو ځان تلوي موعد ځان نوې م بیانوي هو عالم بمن اتقى الله پاک دې په متقینو باندې افرأيت الذي تولى واعطى قليلا وأكدى ومخکې رکوع کې د مشرکانو انجام بد بیان شو اوس په دې رکوع کې هم د مشرکانو انجام بد بیانېږي. شان نزول د دې آیاتونو تاسې دي مشرکانو د مکی کې سردار او داغه نوم ولید ابن مغیره دا د کافرانو غټ مشر اسلام نه متاثر شو کلمه ویله یارانو دوستانو سردارانو مشرکانو ته پته ولګېدله ډېر زیات خفه شو ځکه چې دا د مکې په مشرانو کې مالداره سړی خاندان غټو بچیم د دیار لزامنو ټول تابعدار کافرانو یریدل ایوال راغل چې سیبه ته کوم شي زدولې اسلام ته وړې د خپل د پلان نیکه دین د پرېښود د ورته وی زه د قیامت نه یریږم ځکه قیامت ډېره سخته ورځ ده هلته بس وکړو ابو جهل ورته وی مال اجرت راکا زه به ستا د قیامت ذمه دار شم اجرت راکا قیامت ذمه دار به دې شم الله پاک د آیاتو نازل کړ دې کوم عقل ته مو خیال بے وقوف ته د څه د غیب علم شته چې دی ویني چې دا شان حال وي په دې ځکه تاسو واقعا وریدله چې ابو جهل د ولید ابن مغیره د قیامت ذمہ داری اخلي الله ترتیب کی چې د قیامت ذمہ داری څوک د چا نشي اخیستی تاسو ته مخکې راځي چې یو شیخ صاحب قصه کوله چې شاګردانو ته دعوت ورکو چې تاسو اهل حدیث چې د قیامت ذمہ داری مو منګه اخلو اوس مو وریدل د قیامت ذمہ داری څوک د چا نشي اخیستی دا شیخ صاحب د ذمہ داری چې اخیستی و دی غلطه اخیستی
نو ابو جهل کافر د ولید ابن مغیره نه پیسې واغشتې او دې ذمہ داري واخیستله چې زه به د قیامت ذمہ دار شم. الله جل شانه په دې موقع باندې آیاتونه نازل کړ. په دې رکوع کې د ابراهیم علیه السلام د صحیفو ذکر کیږي، د موسی علیه السلام د صحیفو ذکر کیږي، او هر انسان ته د خپل عمل مطابق بدله ملاوېدل ذکر کیږي، د الله جل شانه قدرت ذکر کیږي، بیا د پخوانو مجرمانو د هلاکت واقعات مختصرا ذکر کیږي، او بیا په آخره کې د کامیابی اصول ذکر کیږي. نو فرمایي افرأیت الذی تولى آیتا ولدا کس چې هغه مخواړه واعطا قلیلا واکدا او ورکړي کمی او واکدا او بندې کړي باقي لږې پیسې ابو جهل ته ورکړي بقایي بند شو. عنده علم الغیب فهو یرى د سره د غیب علم دی چې دی غویني ام لم ينبأ بما في صحف موسی د خبر نو ورکړي شي په صحیفو د موسی علیه السلام باندې و ابراهیم الذي وفى د ابراهیم علیه السلام په وعده باندې چې هغه پوروالی کړو الله تزر وازره وزر اخرى و ابراهیم الذي وفى ابراهیم علیه السلام هغه چې پوروالی کو د خپل وعده الله تزر وازره وزر اخرى دا چې نشو چې تولی او چې تول کې بوج دبل یو انسان دبل بوج نشو چې تولی وليس للانسان الا ما سعى او دا چې نشته د انسان د پاره مگر هغه چې د خپل کوشش کړي والنسعي سوف يرى يقينا کوشش د زرد چې دا به کتلی شي ثم يجزى الجزاء الاوفى بیا به تبدل ملاويږي پورا بدله وان الى ربك المنتهى يقينا استغفر رب طرف انتهاء دار سيز دستارب طرف وانه هو اضحك وابكى او الله پاک ذاتي چې خندول او جړول کوي وانه هو ما توحي او الله پاک ذاتي چې مړ کول کوي په دنیا کې ژوند کول کوي په آخرت کې وانه خلق الزوجين الذكر والانثى الله پاک ذاتي چې پیدا کړی دي جوړا مذکر او مؤنث من نطفه دا تمنا د یوې نطفې نه کله چې دا نطفه اچول شي پر رحم د زنانه کې وان عليه النشأة الاخرى یقینا الله پاک باندې دوباره راپورته کول دي د قیامت د پاره وانه هو اغنى واقنا د الله پاک غزاد دي هو اغنى چاغه مالدار کول کوي او اقنا او کمول کوي الله پاک هغه ذات دی چې چاله دومره سور کوي چې هغه بے پروا کی ضرورت یې پوره کی واقنا او کمول کوي غریب کول کوي نو مالداري او غریبي د الله پاک په اختیار کې ده وانه رب الشعر د الله پاک ذات دی هو رب الشعر چا رب د شعر استوري دی مشرکان و کافران و بد دستور عبادت کو اللہ پاک فرمائی چې دا خو زما مخلوق تی تاسو دا د عبادت کوي زما عبادتو کوي وانه آلک عادن الاولا یقین اللہ پاک ذات تی چې هلاک کړي دي پخوانی عادیان قوم هود و ثمود و ثمودیان فما ابقا پس باقی پاتی نشو پدې کې څوک وقوم نوح من قبل قوم نوح عليه السلام وړاندې ردوی انهم كانوا مظلم وطغى يقينا دي ظالمان او سرکشا والمؤتفكة او الټکیدون کې کلی اهوا چرا غرزول شل قوم د لوط عليه السلام په شاه ما شاه پس دې پټ کړی کله راس چې دې پټ کړی کان باران فبأي آلاء ربك تتمارى پس پکما نعمتونو درستا باندې بتشکوي هذا نذير من النذر الاولى دا پیغمبر علیہ السلام نذیر يرون کی دي د پخوانو يرون کنا هغه پیغمبرانو د سلسله نه یو نبی او پیغمبر دیم دي ازفاتل ازفا نذیر اغي نذیراتن کی ليس لها من دون الله کاشفا
نشتر دید پارا سوا دا اللہ پاک نے سوک لرے کون کے مراتنا قیامت تی فمن هذا الحدیث تعجبون آیت دی خبر نتاسو تعجب کوئی کافران دا قرآن نا تکذیب کوئی وتضحکون ولا تبکون تاسو خندا کوئی دی قرآن پسی پیغمبر پسی او تاسو جڑان نکوئی دا اللہ دا عذابون دا یرے وانتم سامدون حال دار چتاسو ناپوئی غافلی فاسجدو للہ وعبدو پس تا سجدو کی خاص اللہ پاک تو دیو اللہ پاک عبادتو کئی آیات دا سجدی دی مسلمان چکل دا پخپل اولولی یہ دا اوریدن کی نووری براہ راست نو دے با سجدہ کئی دا ریکارڈنگ دا اوریدو سر سجدہ نرازی